بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه اتلسم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه دا قانون بیانو چې به فعل مضارع معلوم کې کوم علامت د مضارع دی مونږ به دې له څنګه حرکت ورکو. تدې قانون د ذکر کولو نه مخکې دا خبره ضروری ده چې به فعل مضارع مجهول کې کوم د مضارع علامات دي یعنی حروف اتین دا به په هر حالت کې او د څونه ابواب دي په هغې ټولو کې به دغه حروف اتین دا به مضموم وي. البته په فعل مضارع معلوم کې کوم اکثر ابواب دي نو پاغې کې علامت د مضارع دا مفتوح وي. البته بعض بابونه داسې دي چې پاغې کې به فعل مضارع معلوم کې هم حروف اتین دا مضموم وي. نو هغه کم بابونه دي او د هغې دپاره څه قاعده او قانون دی چې د هغې قاعدې او د قانون نه موږ ته دا پته ولګي چې په دې بابونو کې به علامت د مضارع مضموم وي او په دې بابونو کې به مفتوح وي. نو د دې دپاره علمای صرف دا قانون بیان کړی دی چې هر هغه باب چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې 4 حرفونه وي خوا که دا 4 واړه حروف دا اصلي وي لکه څنګه چې باب فعلله دی او یا په دې 4 حروفو کې 3 حروف اصلي وي او یو پکې زائد وي لکه څنګه چې باب افعال دی باب تفعیل دی او باب مفاعله دی. نو ته دغې بابونو کومه مضارع معلوم ده نو په هغې کې به علامت د مضارع دا مضموم وي. هر هغه باب چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې 4 حروف وي نو ته دغې باب د فعل مضارع معلوم کې به هم علامت د مضارع دا مضموم وي. او دا 4 ابواب دي: باب افعال، تفعیل، مفاعله او باب فعلله. د باب افعال مثال مونږ سره دی د اکرمنا یکرمو. د باب تفعیل مثال لی د صرفنا یصرف. د باب مفاعله مثال لی د قاتلنا یقاتل. او د باب فعلله مثال لی د دحرجنا یدحرج. او کچری د باب د فعل ماضی په لومبۍ صیغه کې 4 حروف نه وي بلکې 3 حروف وي یا د 4 حروفو نه زیات حروف وي نو ته دغې بابونو کومه مضارع معلوم ده نو د هغې حروف اتینو له به مونږه د فتحې حرکت ورکو. په دغې بابونو کې به علامت د مضارع دا مضموم نه بلکې مفتوح بی. د ثلاثي مجرد چې څومره ابواب دي نو د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې 3 حروف دي نو ته دغې ابوابو کومه مضارع ده نو په هغې کې به علامت د مضارع په معلوم کې مفتوح وي لکه د نصورنا ینصرو، د ضربنا یضربو، د فتحنا یفتحو، د حسبنا یحسبو، د کرمنا یکرمو. او دغسې هر هغه باب چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې 15 حروف وي یا 6 حروف وي نو ته دغې بابونو کومه مضارع معلوم ده نو په هغې کې به هم علامت د مضارع دا به مفتوح وي لکه د اجتنبنا یجتنبو، د اقشعرنا یقشعرو، د تدحرجنا یتدحرجو. دا کوم مثالونه چې مونږ ذکر کړل نو ته دې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې 15 حروف دي یا 6 حروف دي نو ته دې کومه مضارع معلوم ده نو په هغې کې به علامت د مضارع دا مضموم نه بلکې مفتوح بی. نو ته دې قانون حاصل او خلاصه مونږ سره دا شوه چې هر هغه باب
چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې څلور حروف وي نو تدغې ابوابو په مضارع معلوم کې به علامت د مضارع د مضموم وي او دا خبره مونږ ذکر کړه چې دغه څلور ابواب دي او هر هغه باب چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې څلور حروف نه وي بلکې درې حروف وي یا د څلورو حروفو نه زیات وي نو ته دغې ابوابو کومه فعل مضارع معلوم ده نو په هغې کې به علامت د مضارع دا به مفتوح وي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.